خپله باندې که ځینې خلک وایي چې دا خواجه سرا دي یا دغه دي، خو شکر الحمدلله ما دې مخامخ جومات کې مې ختم هم نیولی دی. انشاءالله داسې ورځ به راشي چې خدای پاک په ما له ښه ورځ هم راکړي. دا یوه میاشت داسې ده که نه چې موږ به یې د خپل جیبه لګوو، نه پروګرامونه لازم بس دغه ساده کپړو یا پین شرټ کې ښه مرجان څنګه چې دا ستا پته روژو پاک میاشت دی او څلورم روژه د خیره وشوه، نو دې حوالې سره ته څه ویل غواړې؟ جی بس دا خو دا الله تعالی له طرفه باندې زموږ په بندګانو لمونځ چې کوم د الله تعالی بندګان په موږ باندې یو خاص رحمت دی، او الله تعالی چې کوم انسان خوښ شي نو هغه باندې روژه راولي. داسې خلک دي چې هغه د روژې نه یو ورځ مخکې مړه شوي، داسې خلک چې د روژې نه هفته مخکې مړه شوي دي. دا د خدای پاک د طرفه یو غټ نعمت دی چې مونږ ته روژه میلاو شوه او په دې کې مونږ د الله تعالی عبادتونه او د الله تعالی ذکرونه وکړو. هغو ته به زه دا میسج ولیږم چې دا روژه چې دی نو دا د عبادتونو میاشت ده. که مونږ په خپله باندې که ځینې خلک وایي چې دا خواجه سرا دي یا دغه دي، خو شکر الحمدلله ما دې مخامخ جومات کې مې ختم هم نیولی دی. ختم هم کوم، شکر دی 15 وخته مونځ هم کوم، ځان په قرآن مجید یوه سپاره سبق هم په خپل ځای کې ویمه. او بس نور د الله طرفه ده انشاءالله داسې ورځ به راشي چې خدای پاک په ما له ښه ورځ هم راکړي او بیا به خپله روژه د خپل مور پلار سره په خوا کې تېروم. داسې به یې د خپل مور پلار نه بهر او په پردو کلیو کې په پردو علاقو کې نه بلکې په خپل کلي کې به ناست یم. خدای پاک به داسې ورځ هم یو ورځ راولي. نو زه به دا ووایم چې مونږ دا ټول کار چې خلک پیسې وګټي که نه، ټول کال یې ګټو. شکر دی ټول کال خدای پاک راکوي. دا یو میاشت داسې ده که نه چې مونږ به یې د خپل جیبه لګوو، خپل منځونه به کوو، خپل عبادتونه به کوو. چې څونه خواجه سرا دي او زما دا خبره اوري نو زما خبره زموږ په دې خواجه سرا کمیونټي کې یا دغه شان د عام خلک یادوم، په دې عامو خلکو کې داسې خلک به وو چې د روژې نه یو ورځ مخکې خدای پاک مړه کړي دي. د روژې دا توفیق ولې د روژې میاشت وله خدای نه ده ورکړي. دا خو موږ سره یو چانس دی. خدای پاک وایي ټول کال ګناهونه تا کړي، په دې یو روژه په دې یوه میاشت کې ته ښه عبادتونه وکړه، دا ټول ګناهونه ته زه معاف کوم. روژه کې خو په خپله باندې شکر دی دا ټول خلک مسلمانان دي او وسه پورې چېرته مونږ ته داسې په روژه کې چا نه دي ویل چې راشه زمونږ پروګرام دی یا پروګرام له ځو. شکر دی. او بل دا خبره چې خلک یو ښه خیال ساتي، د علاقې خلک هم د محلې خلک مې هم ښه خیال ساتي، ځکه چې نیکي کې ښه کار کې مونځ او دس کې هر سړی به درته ښه وایي، چې مونځ او دس او دا نه کوي نو هر سړی به درته بد وایي. دغه یو میاشت دا د عبادتونو ده. حکومت ته خو به زه دا ووایم زه خو شکر دی په خپله باندې دوبۍ ته ځم راځم. زما خو دلته نه په پېښور کې مې نه چاته د ښځو کپړې اچولي دي، نه پروګرامونه له تللی مې، نه مې شونډې سرې کړي دي. دغه په کمره کې را سره خپل پاسپورټ پروت دی. 10 ورځې له دوبۍ ته لاړ شم او 20 ورځې دلته پېښور کې یم. بس هغه ځینې زه پروګرامونه کوم، که څه 15 لکه راوړم که 6 لکه راوړم، په هغې د ځانه ټایم پاس کوم. خو په پېښور کې شکر الحمدلله د وسه پورې به ماته څوک داسې زه به له 1 لاک روپۍ انعام ورکړم، څوک به ماته دا ګارنټي رانه کړي چې مرجان چېرته یا د ښځو جوړه اچولې ده یا یې شونډې سرې کړي یا پروګرام له تلی دی. دلته نه پروګرامونه لزم بس دغه ساده کپړو یا پین شرټ کې څونه خواجه سرا چې دي هغو غریبانانو لکه زما پته تا ته پته شته زه په خپله د خواجه سراو سره ناست پاس یم، ما ته پته ده د دې غریبانانو ډېر تنګ ژوند دی، ډېر د خفګان ژوند دی. بس په یو کمره کې ژوند تېروي چې بهر راوځو څوک په نفرت په نظر، څوک په دغه څوک په څه نظر ګوري. لکه زه له ښځو کپړې نه اچوم، ساده کپړو کې یم. ما ته هم پته ده چې ما ته خلک په کم نظر ګوري، دغه شان به چې هغو له د ښځو کپړو کې راوځي هغو ته به خلک په کم نظر باندې ګوري. نو زه دې خلکو ته هم ووایم چې خیر دی، دا انسانان دي او د خدای تعالی اشرف المخلوقات دي. او بله خبر دا زه خو خواجه سرا دي ګوره زما خبره هر سړی خو نه و چې د دې خواجه سرا شمه، دا خو د الله د طرفه وي، د الله د طرفه وي. د 40 کاله مخکې انسان لیکلي چې دی به زه دله به روح زه داسې اچوم. نو خیر تاسو هم د دوی سره مینه محبت ساته. حکومت ته زما دا فیل دی چې اوس خو د خواجه سراو دپاره بېنظیر انکم سپورټ پروګرام هم شروع شوی دی. خواجه سراو له ښه باقاعده 25,000 روپۍ ورکوي او د هغې کې آرزو چې کوم زموږ مشر دی هغې پکې ښه کردار ادا کړی دی. خو زه پکې دا خبره وکړم حکومت ته چې یوازې به 50,000 روپو د دوی کار نه کېږي. په روژه کې دوی لپاره د راشن غم وکړی شي، د اوړو غوړي چینو داسې نه چې په روژه کې چې دی نو دو لکه زما خبره واوره، یو ته سوال کوي بل ته سوال کوي. زما خبره واوره چې په روژې میاشت شي او د دوی سره خلک خیر ښېګړه نه کوي، دوی سره امداد نه کوي، دا به خامخا غلط طرف ته بیا راوځي، بهر به روډونو ته راوځي، هر څه به کوي، ځکه مجبورۍ نه به یې کوي، جیب کې به ورسره پیسې نه وي. نو زه حکومت ته وایم چې خیر دی په دې روژه کې ورسره تاسو هم دا خلک هم لږ سانتي امداد کوئ، نو دوی به مطلب دا روژې به ښه عبادتونه ادا به ځانه کوي بیا. او بل دا چې بس حکومت ته زما دغه یو اپیل دی چې د خواجه سراو دپاره د اواز چوت کړی شي او دا هم د مطلب دا د دې ملک یو حصه ده. او بل دا چې مسلمانان دي، کلمه یې ویلې ده.